أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دا دویم مثال دی. الله تبارک وتعالی مخکې یو مثال ذکر کو د منافقانو په مثالونو سره، چونکې هغه خبره بالکل واضحه شي. الله تبارک وتعالی د منافقانو کې د مختلفو قسمونو د هغې حالت په مثالونو سره ډیر واضحه کو. دا د هغه قسم منافقانو مثال دی چې هغه په صراط مستقیم باندې په قرآن پاک باندې مکمل عمل نه کوي. بعض چې په کومو خبرو کې خواهش وي د هغې د خواهش مطابق وي، په هغې کې د دنیا فایدې وي، په هغې باندې عمل کوي، او په کومو خبرو کې چې د هغو چې دی نو هغه دنیاوي فایدې نه وي، د هغو د خواهشاتو نه خلاف وي، په هغې باندې عمل نه کوي. کمې خبرې چې د رسم و رواج سره مطابق وي، په هغې باندې عمل وکړي. کمې خبرې چې په هغې کې د هغو خاندان خفه کېږي، د هغو د رسم و رواج نه خلاف وي، نو په هغې کې شاته شي. چې په هر حال باندې چې دی نو هغه د اسلام په خبره باندې عمل کوي، د قرآن په حکم باندې عمل کوي، نو دې ته خو هغه کمعقل ښکاري. دی وایي چې نؤمن کما آمن السفهاء، داسې ایمان راوړي، دا خو کمعقل دی. دا خو په هر حال دې ته نه ګوري چې فایده ده که نقصان دی، دې ته نه ګوري چې څوک خفه کېږي که خوشحالېږي، دې ته نه ګوري چې هغې کې چې دی نو د جان خطره ده که نه. په هر حال کې د الله حکم پوره کوي. نو منافقینو چې دی نو هغه خو ګویا کې په بعضې وخت کې چې دی هغه به د مسلمانانو سره چې دی نو کېناستل، پاڅېدل او خندل، خوشحاله او خپل چې دی نو هغه ډیر زیات چې دی نو هغه د خپل بهادرۍ جوش جذبې اظهار به پکې وکړو، چې کله چې دی نو د غنیمت کې به ورته حصه میلاوېدله، په میراث کې به ورته حصه میلاوېدله، مسلمانانو سره یې رشتې کېدلې. چې کله د اسلام اظهار یې وکړو، په ظاهري طور باندې د مسلمانانو سره رشته داري کول، د مسلمانانو په منځ کې چې دی نو بالکل په امن او اطمینان سره اوسېدل، د هغو مال او جان چې دی نو هغه محفوظه شو. او لیکن کله چې دی نو هغه ګویا کې داسې خبرې چې هغه پکې په اسلام کې چې دی نو هغه خو ګران خبرې، ولې دا دنیا خو دارالابتلا ده. دنیا چې دی نو اسلام خو دا نه ده چې په دې کې دا مزې کوي. الله تبارک وتعالی مزې خو په آخرت کې پیدا کړي دي، چې په هغې کې بیا هیڅ قسم تکلیف نشته دی. د هغې چې دی نو هغه نعمتونه هغه همیشه دپاره باقي دي. هلته بیا بیماري نشته، هلته بړاپه نشته، هلته چې دی نو امتحان نشته، هلته تکالیف احکامات چې دی نو هغه نشته دی. مونځ اودس په یخنۍ کې اودس، او چې دی نو په جهاد او مال خرج کول او زکات ورکول، او دا چې دی نو دا عملونه خو هلته روژې نیول هلته نشته دی. لیکن په دنیا کې چې کم دا الله تبارک وتعالی چې دی دا خو دارالامتحان پیدا کړی دی. دلته خو الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه انسان په دواړه قسم حالات په هغه باندې راځي. دا خو یو فطري خبره ده. لیکن دا منافقین چې دی په مسلمانېدو کې چې دی نو هغه داسې چې هغه د خوږو خبرو ته چې دی نو هغه خو تیار و، او په دې کې د تکلیف خبرو ته هغه تیار نه و. که چېرته یو منافق چې دی نو هغه به د اسلام اظهار وکړو، او هغه ته به چې دی نو هغه مال کې به ترقي میلاو شوه، تجارت کې به فایده وشوله، مال به زیات شو، ډېر به خوشحاله شوی، دا دین په ما باندې ښه راغی. او که چېرته چې دی نو داسې حالت به چې هغه د مسلمانېدو نه وروسته به یا چې ته بیماري وشوله، یا به چې دی نو هغه په مال کې نقصان راغی، یا به اکسیډنټ یا بل څه تکلیف، نو بیا به چې دی نو هغه او چې دا دین په ما باندې ښه رانغی. الله پاک فرمایي ومن الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خیر اطمأن به. که چېرته داسې چې هغه څه فایده او چې دی نو هغه دغه دنیاوي فایدې به پکې راغلې، مال به پکې میلاو شو، نو بیا خو خوشحاله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
او کچرته امتحان براغه کچرته تکلیف براغه نو بس بیا بچ دی نو هغه واپس بیا به مرتد شو. نو الله پاک فرمای خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نو بس دا دغه چې د دنیا چې دی کې خو گویا کې هغه که په اسلام باندې عمل کوي او که چېرته په اسلام باندې عمل نه کوي هم داسې نه ده چې هغه بیا به تکلیفونه نه وي. دا خو د انسان ژوند دی، په دې کې چې دی نو هغه هر قسم حالات راځي. دنیا چې هغه دپاره خدای پاک څنګه مقرر کړي د په هغې کم تکلیفونه دي هغه خو بهرحال راځي. نو دنیا هغه تکلیف هم هغه غریبي هغه بیماري هغه به هم او چې کله د هغې په وجه باندې چې دی نو شکوې شکایتونه او اسلام نه نفرت او د اسلام او د کفر خبرې نو هغه آخرت یې خپل برباد کړه. ذلک هو الخسران دنیا خسرت دنیا والآخرت، دنیا او آخرت دواړه تباه شو. دا خو ډېر لوی تاوان شو چې په دنیا کې هم چې دی نو هغه غریب او په آخرت کې هم چې دی نو په عذاب کې په جهنم کې. دا د دې سي منافقانو چې دی نو هغه یو مثال او حالت الله تبارک وتعالی بیان کړی دی. بعضې که منافقان به پکې داسې وو که بالفرض چې دی نو هغه په قرآن او په حدیث باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصلې کولو ته به هغو راوغوښتلی شو چې هغه په قرآن او په شریعت باندې چې دی نو هغه فیصله کوو. نو که داسې به ورته ښکارېدله چې په دې شریعت باندې به فیصله کولو کې چې دی نو هغه فایده زما کېږي او ما ته پکې څه میلاویږي نو بیا خو ورته تیارو. او که چېرته چې دی نو دا به ورته ښکارېدله چې دا به چې دی نو هغه حق د دې بل جوړېږي نو بس بیا به چې دی نو هغه انکار وکړو. الله پاک په سورې نور کې فرمایي اذا دعوا الی الله ورسوله لیحکم بینهم، که چېرته دې ته دعوت ورکړی شي دې راوغوښتلی شي چې الله او د رسول باندې چې دی نو فیصله کوو. اذا فریق منهم معرضون وان کان لهم الحق یاتوا الیه مذعنین. نو که د دې به پکې چې دی نو هغه حق جوړېدو د دې به فایده وه نو بیا خو ورته تیارېده. نو دا داسې منافقان چې به په هغه خبرو باندې چې دی چې په هغې کې چې دی نو هغه یا دا ده چې هر کار چې دی نو په خپل عقل باندې تلل، که په یو خبره باندې او پوه شو په هغې باندې به عمل کوو، که په یو خبره باندې چې دی نو هغه عقل ته ونه رسېده نو په هغې کې زده کولو کوشش نه کول او د هغې د معلومولو کوشش نه کول او د هغې نه چې دی نو هغه انکار کول. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا د دې مثال داسې دی لکه مثال په طور باندې یو قافله وي، هغه د شپې سفر کوي، د شپې تیاره ده، په دغه شپه کې چې دی نو تیز باران وریږي. دا تیز باران چې په هغې کې چې دی نو هغه تیاري هم دي، ګړ ګوړ هم دی، په هغې کې چې دی نو برېښنا هم ده، په هغې کې تندرونه هم دي. داسې تیز بارانونه چې دا ټول هر څه پکې وي، اکثر په د پسرلي په موسم کې وي داسې بارانونه. نو اوس یو قافله ده هغه په داسې حالت کې چې دی نو سفر کوي او باران پرې راغی او نو اوس په دې باران کې چې دی نو هغه چې په دې باران کې چې دی هغه تیارې پکې دي، د شپې تیاره ده، د وریځو تیاره ده، د باران تیاره ده، ګړ ګوړ پکې دي او برېښنا پکې ده او تندرونه پکې دي، سخت اوازونه دي، تندرونه دي. نو یو خلک خو داسې وي چې هغه به ډېر زیات ګبراو شي او هغه چې دی هغه ګویا کې په دې کې چې کله چې دی نو هغه د برېښنا په وجه باندې د ځمکه لاره لږه رڼا وشي نو یو څو قدمه خو پکې واخلي او چې کله چې دی نو هغه بیا تیاره شي په ځای باندې ودرېږي. بعضې باهمت وي هغه په هر حال کې چې دی نو هغه خپل سفر جاري ساتي چې زر خپل کور ته ورسو، خپل منزل مقصود ته ورسو. نو بس ټیک ده هلته کور کې چې دی نو هغه بیا د باران نه هم بچ شي، د یخنۍ نه به هم بچ شي. نو الله تبارک وتعالی دا مثال ذکر کړی دی چې گویا کې هغه یو خو په کار خدا دی د مؤمن په شان چې هغه په هر حال کې چې دی نو هغه د دین باندې چې دی نو هغه چلیږي. او یو د منافقان دي چې د منافقان د داسې خلکو په شان چې څنګه چې دی نو دغه قافلې والا په دې کې داسې خلک چې هغه صرف چې دی نو د رڼا په حالت کې چې دی نو هغه سفر کوي چې کله تیاره شي نو بس بیا چې دی نو هغه ودرېږي. نو رڼا خو بس لږ ساعت دپاره یې 2-3 قدمه واخلي او بس بیا نور ولاړ وي نو په هغه ځای باندې پاتې شي، منزل مقصود ته ونه رسي. دا مثال الله تبارک وتعالی
چې دینو هغه ذکر کړی دی چې د قرآن پاک او د شریعت او د صراط مستقیم مثال هم دغسې دی. دا هم لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د چې کوم دین الله پاک را کړی دی مثال هم د باران په شان دی. باران خو ورېږي په هر چا باندې ورېږي، خو بیا په ځمکو کې فرق وي. لکه څنګه چې ځمکې چې دی نو هغه پکې مختلف قسم وي. یو ځمکه داسې وي چې په هغې کې چې دی نو هغه ډېره سربز ځمکه وي، ډېره سرسبز ځمکه وي، او په هغې کې د باران کېدو په وجه باندې ډېر ښکلې ښکلې بوټي راوټوکېږي. یو ځمکه پکې داسې وي چې هغه چې دی نو بېکاره وي، په هغې کې چې دی نو هغه باران خو په هغې کې هم ورېږي لیکن په هغې کې سره ونه خېږي، یا پکې چې دی نو هغه مطلب دی چې خراب بوټي یا ازغي یا غنې دا پکې راوخېږي. نو څنګه چې دی نو داسې دا قرآن پاک الله تبارک وتعالی تشبیه ورکړله چې دا صیب دا تیز باران په شان دی دا اسمان. نو څنګه چې په دې باران کې چې دی نو هغه داسې حالات وي، ظلمات رعد برق او دا پکې برېښنا رڼا وي. باران خپله چې دی نو هغه ډېر د خیر ذریعه ده، رحمت دی، خو په دې کې ورسره لږ غوندې دا تکلیفونه هم وي، دا تیاره هم پکې وي، ګړګړ اواز هم وي. دا ورسره خلک برداشت کوي، دا غواړي خوشحالېږي چې دا باران راشي، دې باران ته خوشحالي. او دغه چې دی نو په ورسره چې دی نو دغسې په قرآن پاک کې چې دی نو هغه الله تبارک وتعالی یو رحمت دی، لیکن په هغې کې چې دی نو هغه په داسې چې هغه سخت احکامات هم پکې شته دی. دنیا کې خو الله تبارک وتعالی د انسانانو امتحان اخلي، نو په دې کې هم دا ګړګوړ شته دی، په دې کې هم تخویف او زجر شته دی، په دې کې هم چې دی نو هغه احکامات چې دی نو هغه د جهاد او سخت احکامات شته. د اسلام په صورت کې چې دی نو الله پاک وایي حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، داسې وایي چې یو سړی به صرف په خوله ووایي چې بس مو ایمان راوړی دی، وهم لا یفتنون، امتحان به نه راځي. امتحانات هم پکې شته دی چې انسان چې دی نو هغه د ایمان دعوه وکړي، مسلمان شي، الله تبارک وتعالی په امتحان هم راولي، ګوري چې دا چې دی نو هغه رښتونه دی که دروغجن دی. نو دا سختیانې هم پکې شته دی. نو کوم چې مخلص مسلمانان وي هغه خو گویا کې په هر حال کې چې دی نو هغه په اسلام باندې کلک وي، او منافق چې دی نو هغه گویا کې په کم وخت کې چې دی نو هغه پکې دا چې تکلیف خبره نه وي، نو په هغه وخت کې خو ځان په مسلمانانو کې چې دی نو دغه کې یو څو قدمه د دې سره واخلي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، چې کله چې دی نو هغه د برېښنا د رڼا چې دی نو په ځمکه باندې ولګي او د لار لږه رڼا شي، نو دی پکې ورسره دی روان شي. وإذا أظلم عليهم قاموا، او چې بیا چې دی نو هغه تیاری نو بیا چې دی نو دی ولاړ وي. نو گویا کې مطلب دا دی چې کله چې دی نو هغه دی چې دی نو د فایدې خبرې وي او د دې د خوشحالۍ خبرې وي، د دې د مقصد خبرې وي، د دې چې دی نو د طبیعت خبرې وي، د خواهش مطابق وي کم احکامات، نو د پاغې باندې خود مسلمانانو سره شامل شي، پاغې باندې عمل وکړي. او چې کم د اسلام او د قرآن خبره چې هغه د دې طبیعت مطابق نه وي، د خواهش مطابق نه وي، پاغې کې تکلیف وي، د قرآن پاک هغه آیاتونه چې پاغې کې زجر او تخویف وي، پاغې کې چې دی نو هغه د یا چې دی نو د دې په عقل کې چې دی نو هغه را نشي، نو بیا هغه ودرېږي، بیا په شا شي. الله تبارک وتعالی فرمایي او کصیب من السماء، یا حال د دې پشان دا تیز باران دی، من السماء د برنا. سما په عربی ژبه کې لپاسه بره طرف ته وایي، اسمان ته هم وایي او بره طرف نه، چونکې باران چې دی هغه د وریځو نه راوریږي، نو ویلی کې د اسمان د طرف نه برنه. فیه ظلمات، چې پاغې کې تیری وي، ورعد او ګړګړ وي، اوازونه وي پکې، ګړګړ اواز وي د وریځو، او برق او برېښنا وي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، ږدي دي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجې د تندرونو نه، حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه، د مرګ د یری نه چې گویا کې دي دا وایي چې لکه څنګه هغه قافلې والا خلک چې دی نو د تندرونو د اواز د هغه وخت کې چې دی نو په غوږونو کې ګوتې ږدي، چې دا تیز اواز داسې نه وي چې هغه مطلب زړه مو هارټ فیل او دا تیز اواز په وخت کې چې دی کمزوري زړه والا هغه ته خطره کېدلی شي. دغسې چې دی نو هغه دی دا خیال دی چې یاره دا اسلام چې دی دا خو ګویا کې هغه
په دې کې چې دی نو هغه داسې تکلیف او مصیبت دا چې دی نو هغه سخت احکامات یا جهاد په هغې کې چې دی نو یا دی چې دی نو هغه مکمل طور چې هغه په دې کې داخل شي او په همت سره چې دی نو هغه په اسلام کې داخل شي نو هغه خپل دین پرې ښودل خپل قوم قبیله هغه ورته مرګ ښکاري چې د یارې د مرګ نه چې دی نو دی په غوږونو کې ګوتې ږدي او هغه دغه چې دی هغه آیاتونه هغه نه اوري. والله محیط بالکافرین، والله تعالی ګیرونکی دی کافرانو له. نو الله پاک ته خدا ټوله پته ده، یا د الله پاک په علم په احاطه کې دي، په قدرت په احاطه کې دي، د الله پاک د ګیرې نه چرته وتلی نشي. نو الله پاک چې دی نو هغه د دې په زړونو باندې عالم دی، د دې په حالت باندې، د دې په عمل باندې، د دې په دې منافقت باندې، په دې ټولو باندې عالم دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم. یکاد البرق یخطف ابصارهم، دا برق چې دی دا په دې باران کې دا کوم مثال الله پاک د باران ذکر کړی دی، په دې کې دا برېښنا مثال په قرآن پاک کې چې کومه برېښنا دا هغه گویا کې ظلمات په هغې کې چې دی نو هغه په هغې کې هغه تخویف او هغه سخت احکامات یا هغه خبرې چې هغه کې د دې شکوک شبهات پیدا شي، د دې عقل چې دی نو ورته ونه رسي، یا چې دی نو هغه اوراد چې دی نو هغه ګړ ګړ هغه پکې هغه زجرونه دي، هغه تخویفات دي، هغه د قیامت او د آخرت او د جهنم چې دی نو یارول دي. او برق هغه دلایل دي د الله پاک د توحید چې هغه رڼا او د انسان دماغ رڼا کی. نو کله یکاد البرق یخطف ابصارهم، دغه رڼا چې د قرآن پاک دا دلایل دام دومره تیزه چې یخطف دا د دې هغه دغه ور سره چې دی نو هغه یو استعداد او صلاحیت غواړي، لکه څنګه چې دی نو هغه تیزه رڼا وي نو د انسان صلاحیت د سترګو صلاحیت کمزوری وي، نظری کمزوری وي، نو هغه پکې بیا څه نه ښکاري. لکه دا خاپرکان چې دي چې دی نو هغه چې کله نور راوخیږي او رڼا شي او ورځ وي نو بس دې ته بیا څه نه ښکاري، دی پټ شي، د شپې ورته بیا ښکاري، شپې ګرځي را ګرځي او د ورځې ورته بیا څه نه ښکاري. دغسې چې دی نو د قرآن پاک دغه دلایلو د هغې د پوهېدلو دپاره چې دی نو هغه ایمان په هغې کې هم طاقت پکار دی. د دې هغه خبره ایمان خو پکې نه وي، هغه خبره د خولې وي آمنا او دومره کمزوري وي چې د یکاد البرق یخطف ابصارهم. دا ګویا کې د قرآن پاک دا نور او دا رڼا دا برق دا برېښنا دا په دې باندې هم دغسې تیزه شي چې لکه څنګه چې یکاد البرق هغه باران کې هغه برېښنا قریبه د یخطف ابصارهم چې د قافلې والا دا څوک په دې شپه کې ځي چې د هغې هغه نظرونه چې دی نو هغه ویسي، یعنې هغه نظر یې کار پرېږدي. دغسې د دې منافقانو حالت دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې ده چې دا برېښنا یوسي نظرونه د دوی. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر کله چې رڼا کوي دوی ته نو روان شي دي په هغې کې، چې رڼا ورته شي نو به په هغې کې روان شي. یعنی اسلام کې په دین کې په قرآن کې هم چې دی نو هغه اضاء لهم نه مراد هغه چې د دې خواهش مطابق څه خبره پکې راله نو بس دا دې پکې دي تران دي پکې یو څو قدمه واخلي. و اذا اظلم علیهم قاموا، او هر کله چې تیاره کړي په دوی باندې قاموا نو دی ودرېږي، بس دی بیا چې دی نو پشا شي ودرېږي، وایي چې نه مونږ پکې نور نشو تللی. الله پاک فرمایي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، او که وغواړي الله پاک غوښتلی نو الله پاک به ختم کړی وي د دې د غوږونه او د دې د سترګې. یعنی مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی که غوښتلی نو الله تبارک وتعالی به فوري طور باندې عذاب راوستی چې د داسې منافقت کوي، داسې چې دی نو هغه کله په قرآن پاک باندې چې دی نو هغه د خواهش مطابق لږ غونتې عمل وکړي او بیا چې دی نو په هغې باندې عمل نه کوي، په صراط مستقیم باندې کلک نه وي، د زړه نه مخلص مسلمانان نه دي، نو الله تبارک وتعالی که غوښتلی نو په دې باندې فوري عذاب. لیکن د الله تبارک وتعالی چې کوم نظام جوړ کړی دی، کوم عادت دی او په دنیا کې کوم الله تبارک وتعالی دا انسانانو ته د مهلت ورکوي، فوري په هغو باندې عذاب نه راولي. نو که الله پاک غوښتلی نو الله پاک خو به چې دی نو د دې غوږونه د دې سترګې ختمې کړی وی، ځکه چې الله پاک خو په هر څه باندې قادر دی. ان الله علی کل شیء قدیر.
لیکن الله پاک چې دینو په زبردستۍ باندې فوري په هغو باندې عذاب نه راولي، هغو ته بیا هم هغه موقع مهلت ورکوي